په اخره کې زه تاسو ټولو ته دا وایم چې دا یو کال تېر شو، زه به د بیان په دې اخره کې یو څو تپوسونه وکړم چې دا ستا په دې غوږونو کې پاتې شي او د شپې پرې ځان له سوچ وکړ. اولنی سوال زما تاسو ټولو نه دا دی، اول مې د خپل ځان نه دی چې دا یو کال چې موږ تېر کړو د دغه کال د لاسه موږ الله ته نږدې شوي یو که لرې شوي؟ د دې به ځان له جواب ورکړي د شپې چې کله ځان له شو. تاسو ټولو زما دا تپوس دی چې په دې یو کال کې تا داسې څه کړي دي چې ته مې اوس مطمئن یې چې لکه الله به په دې خبر زما نه ډېر خوشحاله وي؟ دریم سوال زما تا نه دا دی په دې تېر شوي کال کې تا قرآن څو پیرې ختم کړی؟ څو پیرې د قرآن روژه به راته نه یادېږي، زه ته ټول کال وایم توبه د روژې بس به شروع کړي، د رمضان نه یم د ټول کال کې تا څو پیرې قرآن ختم کړی دی؟ سوال زما تا نه دا دی چې ستا په دې تېر شوي کال کې په علم کې څومره اضافه راغلی؟ علم دې ډېر شوی دی که کم شوی؟ سوال زما تا نه دا دی چې اوس ته په ښه حال کې یعنې اوس ته د رب العالمین بندګي ښه کوې که نه تېر شوي کال کې ښه وي؟ که د تېر شوي کال حالات ښه و ورو وروسته حالات بد شوي نو بیا خو ډېر افسوس خبره ده، او که ته په ترقۍ روان یې نو بیا خو د خوشحالۍ خبره ده. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې څو کسانو له الله ستاسو په لاس هدایت ورکړی دی؟ تپوس وکړئ د ځان څو کسانو الله هدایت ورکړی؟ سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې د امت دپاره تاسو څه چل کړی دی؟ الله اکبر. د ډېرو جواب به داسې چې شیخ صاحب ته د امت خبرې کوي، موږ خو چې د کور د چاردیوارۍ نه وځو که نه، موږ خو د بچو غم کړی دی، د ښځې غم هم کړی دی، اول ځان او بیا جهاد. دا خبره کوه بس ګرځه. د دې امت دپاره دې څه کړي دي؟ امت له دې څه فایده ورکړې ده؟ ته به دې امت تاسو به دې امت مین یې که نه یې مین؟ مین یې ټول هسې په خوله محبت دی. د دې امت دپاره تا څه کړي دي؟ په دې یو کال کې سختې راغلي دي که نه دي په مسلمانانو؟ په دې تېر شوي کال کې چې څومره سختې راغلي دي چې مخکې به داسې کال نه یې راغلی، دومره سختې راغلي دي. ته د شپې ځان له جواب ورکړه چې په دې سختو کې تا څه چل کړی دی؟ کم ځي ته دې پیسې لېږلي دي؟ کم ځي ته دې کپړې لېږلي دي؟ کم ځي ته دې خوراک لېږلی دی؟ دا سوچ به وکړې او ځان له به جواب ورکړې. اخرنی تپوس زما تا نه دا دی چې دغه کال خو تېر شو او د دې ټول ژوند نه دې کلونه تېر شوي او آخرت ته نږدې شوی، آیا په دې تېر شوي ژوند باندې تاسو راضي یئ او که نه؟ د جواب به ځانه پخپله ورکړه. او دا راته زما نصیحت دی چې څه چې شوي دي هغه شوي دي. رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی، نن یو نوی ژوند شروع کړه. دا روان چې کوم کال روان دی او کوم شروع کېدو والی د دې دپاره یو نوی لایحه عمل کېدی، یو نوي طریقه کېدی چې په هغې کې تاسو رب العالمین ته ښه نږدې شي، ورو ورو ستاسو په دې ژوند کې ترقي راشي. لکه بیا دغه کال اخرنی حساب شي نو دومره دی چې موږ خو به څه نه څه کړي که نه. دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی، توبه وباسئ، نوی ژوند شروع کړئ. الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو باندې رحم وکړي.